باقي دغه بلال مولوي صاحب دا مرفوع القلم دی. بلال مولوي صاحب هغه لیونی دی. بلال مولوي صاحب چې ماته مخامخ کینی په هغه باندې د مرګي مرض ولګي. بلال مولوي صاحب چې ماته مخامخ کینی هغې نه بسم الله هم هیر شي. دا څه د حد نه تجاوز خبرې نه دي، دا څه د جذباتو په بنا باندې خبرې نه دي، بلکې هغه ویډیوګان تاسو وګورئ چې زما مخامخ په بلال باندې لیونتوب راغلی ده، زما مخامخ بلال نه د خپل هغه کلمه هم هیره شوې ده. دا څه د جذباتو باندې بنا خبر نه دی، بلکې هغه ویډیوګانې شته تاسو وګورئ. نو هغې نه مونږ ګیله نه کوو، هغه لیونی دی، هغه مرفوع القلم دی. هغه که ماته کنځلم وکړي والله که زه جواب وکړم، ماته پته د هغې حالت، زه دو ځله هغې ته مخامخ ناست یم. هغه ساده دی، هغه ناپوهه دی، هغې مثال د یو 3 کالو ماشوم دی. هغې نه مونږ ګیله نه کوو. خیر دی که هغه زموږ د کابرینو په باره کې کنځل کوي، خیر دی که هغه زموږ په کابرینو باندې ګستاخانه الفاظ استعمالوي، مونږ هغې نه ګیله نه کوو. هغه ساده دی، لیونی دی، مرفوع القلم دی. خو وحدان مولوي صاحب ته زه وایم چې ګوره اصل کې که ستا مقصد انتشار او فساد جوړول نه وي که نه، بیا پرېږده دا خبرې چې زه په عمر کې درنه مشر یم، پرېږده دا خبرې چې ته مانه په عمر کې کشر یې. بیا راشه بسم الله وکړه، دواړه به سره کینو،